زه تاسو ته دا خبره کوم ستا نه بجلي کټ کوي نو د تار نه به کټ کوي. دویمه خبره زه تاسو ته دا کوم چې زما مړی ولا سوی ګیس نشته، په ملک آباد کې نشته، په راج آباد کې نشته، په خواجه آباد کې نشته. راشه بیلونو ته وګوره هلکه ستا ګیس نشته ته بیل ته څه شي رالېږې او بیا وکړې دا ټکس ته څه شي رالېږې. ها نه 15 روپۍ ټکس دی نه 2 روپۍ ټکس دی نه 100 روپۍ ټکس دی. ها بیل به راغلی به تا به سي 3 زره بیل او ټکس به پکې سوی 4 زره. نو ته ماته ووایه دا غریب سړی کولی شي؟ ها نو یاره که تاسو له دا پکار ده چې ستاسو دې په خدای قسم که تاسو د مور پیس کړي او صحیح پښتانه یې سوشل بایکاټ وکړئ د دې نه بیلونه مه داخلوئ، د ګیس هم مه داخلوئ، د بجلۍ هم مه داخلوئ، چې په نومې بیل دی مه داخلوئ. که دا حکومت زما دې په خدای قسم ستاسو په خپل لاس کېنښودو چې راشئ وروره دا شپه بیل ته هم موافق شو، وروره دا ټکس ته هم موافق شو، خو د الله د رضا لپاره دا بیل داخل کړئ. وروره سوشل بایکاټ ته څوک کوي؟ سوشل بایکاټ ته څوک کوي؟ ځان که نه ما خو یوازې کار نه کېږي. خبره واله ښه به سوشل بایکاټ وکړم که ما یوازې کار نه کېږي کم از کم د ټولو سواد ملکن ډیویژن چې څومره ضلعې دي په کار ده چې وروره بیلونه راوالي او په دې اوري کېږدي او وایسي چې موږ د بیل بجلي به نه ونه څه خورئ او تباه او برباد کړه. تاسو ته ګوره او بجلۍ ته وګوره. خبره ته کوم چې زما په دې خبرو ګورې عمل وکئ که نه بیا به خفه یې په الله یقین وکړه چې خفه به یې. پوره سوشل بایکاټ وکئ، بیلونه مه داخلوئ. دا حکومت په تاسو نه راځي چې وروره دا بیل ولې نه داخلوئ. ستاسو سره جواب شته، ستاسو سره جواب دا دی چې دا د اوبو بجلي ده وروره، دا د پېټرولو نه ده. زه تا له ټکس په څه درکړم؟ تا وروره دا ستا ټرانسفارمر انډرګراونډ دی، ستا تارونه انډرګراونډ دي. ته ما نه میټر وروره خراب شي، ما نه میټر دغه راوړي ټرانسفارمر راوړي، ټرانسفارمر زه په خپلو پیسو راکړم. تا نه څنګه ټکس درکړم؟ ټکس خو هغه سړی وصولوي چې تا له سهولت درکړي. سهولت شته؟ تاسې ما ته ووایئ سهولت شته؟ سهولت شته؟ بیلونه به داخلوئ؟ یاره لاس بره کوئ که څوک مه داخلوئ. تاسو دې په خدای قسم یې بایکاټ کوئ، د بیلونو نه سوشل بایکاټ کوئ، بیلونه به نه داخلوئ. خبره ته کوم یوه خبره زما واورئ چې وروره ستاسو نه به دا کاته برابرېږي او ستاسو نه ورانېږي. که تاسو سوشل بایکاټ وکړو وروره دا ټکس به تیم ختم شي، دا هر څه به ټیک شي. خو که زه وروره بیل زما سره په جیب کې رایسه کوم هلکه ټایم پکې څونه پاتې دی؟ هلکه ټایم پکې څونه پاتې دی؟ په دې کې خو ورځ دا نشته ټاکس یې داخل کړم. ولې حکومت لیونی دی؟ هغوی راشي داخله یې مړه وایي د 100 روپۍ ځای ته 10,000 روپۍ ټکس کېده. دا د باچا غنرستان دي. تاسو مه داخلوئ، تاسو دا بیل مه داخلوئ. سوشل بایکاټ ته وکئ، زما دا خبره ومنئ. قسم مې د په خدای قسم مې درته وخوړو، په دې قسماتو په کار نه دی چې سړی وکړي. خو که سوشل بایکاټ تاسو وکړو او هر سړي وروره دا بیل راواغېستو او په دې اوري کېښودو چې وروره دا د بیل دی نو دا حکومت به راځي او ستا په خپلو په لاس کې چې د خدای خاطر ته وګوره دا ټکس پکې هم ختم کړم. خو چې دا کم دي سوی دی دا خو ورکړه که نه، دا به وایي که نه به وایي. نو تاسو زما سره تعلق وکئ، مهرباني وکئ. زما د وس چې چا ته رسي نو وروره په چا پسې چې بیل راغلی د خدای لپاره یې مه داخلوئ، د الله د رضا لپاره یې مه داخلوئ. سوشل بایکاټ ته وکئ. انشاءالله تعالی چې دا مسله به انشاءالله تعالی